بنیادی خبره دا ده چې دا پاکستان 72 سال مخکې دا په مارزي وجود کې راغلی او د پاکستان د جوړېدو دپاره زمونږ خویندو میندو زمونږ مشرانو د وینو نذرانې پیش کړې وې چې دلته به د آیین بالادستي به د قانون حکمرانی به او هر یو سړي ته به انصاف ملاویږي امن به خو بدقسمتي دا ده چې د 72 سال نه باوجود دلته نه انصاف ملاویږي نه امن ملاویږي نه حقوق ملاویږي او په دې ملک کې ورځ ته ورځ موږ تباهۍ او بربادۍ طرف ته روان یو په جوماتونو کې مولیان په جړا دي په جوماتونو کې منګزار په جړا دي په هوټلو کې د هوټلو مالکان په جړا دي په هوټلو کې د هوټلو نوکران په جړا دي سکولونو کې ماشومان هم جاړي او هسپتالونو کې مریضان هم په جړا دي هر سړی پریشان او حیران خو د دې قوم د مسایلو د حل لپاره اول ما ورپسې دې مشرانو خپلې ذمهدارۍ نه دي پوره کړي او دا قام دې حد ته ورسېد چې نن ټول مونږ خیراتیان شو او زه ډېر په اوږدو به نه ځم خو زه دا خبره کوم چې یو څو کاله مخکې کم طالبانیزیشن راغلی و چا د دې تپوس کړی دی چې دا طالبان د اسمان نه راټو شو که د ځمکې نه راټوکېدلي دا یو پری پلیننګ و یو پری پلیننګ منصوبه وه موږ ته د دې خبرې سزا میلاوې ده چې موږ د دین سره محبت کوو د پاکستان وفادار وو او تاسو ولیدو چې هېچا هم په دې تحقیق ونه کو چې دا بربادي د تباهي د کوم ځای نه راغلو او د دې مقاصد څه و موږ دونه غافله قام او بیا تاسو ولیدئ چې په دې طالبانیزیشن کې چې زمونږ کم خویندې میندې ورونه مړه وو 25,000 روپاټۍ دومره راکړې وې 25,000 ډالرې په یو یو کس راغلي وې اسلام آباد پېښور خپل جیبونه ډک کړه او ما له 25,000 روپاټۍ راکړې پلار دې مړ دی دا واله زه د ده نه دا تپوس کوم چې آیا د کوم ځای دپاره دا جنګ موږ لړاوه امریکا کې خو په 3 لک روپۍ غوا هم نه کېږي تا مسلمان لا انسان لا د غوا قیمت ولګو او بیا نن تاسو ګورئ خپلې خبرې له راځم چې موږ به حیثیت مسلمان او به حیثیت پاکستاني خپلې ذمهدارۍ نه پوره کوو تاسو خو راویښ شوئ خو ټول خیراتیان یې په جیبونو کې 1 روپۍ هم نشته او بیا تاسو ولیدو چې زموږ د دې لاکډاون د لاسه زموږ ډروران کلینډران چاپونو والا دیاړمار ترکان ګیلکار رکشو والا ټول تباه او برباد شو زما سزا دا ده زما جرم دا دی چې زه ټیک ټاک خبرې کوم او دا خبره ما په ډېر ځای کړله چې نه په دنیا کې داسې کرنسي شته چې عبدالرحیم پې څوک والي او نه مو ورته څه زوی راوړلی چې عبدالرحیم ویروي زما ګناه دا دی چې زه دا خبرې کوم چې دا پاکستان دا نالایقه حکمرانان او زما دا مشران ما ته وایي چې لاکډاون په امریکا کې کېږي په پیرس کې کېږي په اټلي کې کېږي په انګلینډ کې کېږي زه هم منم چې زه لاکډاون منم د لاکډاون مخالفت نه کوم خو خدای دې تباه کړه چې په هغه ملکونو کې لاکډاون کېږي کرفیو وي خو قوم لا رعایله راشن ورکوي پیسې ورکوي مدد ورکوي ته ماله راکړه 2 لک روپۍ دکاندار لا او 10 لک روپۍ هوټلو والا یو کال لپاره به زه کرفیو ولګوم هوټلې به بندې الله په غر کېدو غر کا تاسو زما په سر باندې کرونا وجنئ او کرونا وجنئ خو صرف په ډاکټر او په تاجر او په هوټل وجنئ نور څه تاسو سره دوایانې نشته تاسو داسې ډاکټران یئ چې تاسو د پخواني حکیمانو شانتې هغه سره دوایي نه ده په نښو چې به ورکوله دا ورکوئ ته په ما باندې په تش ګېډ باندې کرونا سره ما لړاوهې زما خېټه خالي ده ما ته بچي په کورونو کې جاړي چای نشته چینی نشته غوړي نشته بجلی بل نشته د ګیس بل نشته د ټلیفون بل نشته او ته ما ته وایې چې د لاکډاون سره د کرونا سره وجنګېږي لاکډاون وکړئ تاسو په عالیشانه کمرو کې محلاتو کې ناست یئ تاسو خو د کمیشنر نه واله د چپړاسي پر ټولو تنخواګانې د 3 میاشتو واخیستې په ما یې جنګې ما کرونا ته مخامخ کې
د کرونا سره نشم جنګېدی او زه نن دا خبره کوم چې زه د کرونا نه په مرګ خوشحاله یم خو د لوږې د خپل بچي وږي تږي نشم لیدی زه نه جنګېږم د کرونا سره څوک چې مراعات علي او په زرګاو لکو روپو هغه چې کوم دی سهولتونه ورکوي وجنګېږئ که تاسو د کرونا سره که نه ته په بازار کې کرونا نشته ستا په دفتر کې کرونا نشته لس شل کسان په بینک کې ناست دي شل کسټمر راغلي هلته کرونا نشته خدای تباه کړه په جومات کې کرونا دی او زما په دکان کې کرونا دی زما په هوټل کې کرونا دی دا کرونا مرونه دا ډرامې نورې بندې کړئ تاسو په دې کرونا د WHO نه په کروڑو ډالر رالو چا له تاسو ورکړو زه د دې کمشنر نه دا تپوس کوم چې د هر نوی نوټیفیکیشن او دا ډیپټي کمشنر راوباسي یو تروړه وړه دي چاله ورکړلي یو ډبې غوړي دي چاله ورکړي په تشه ګېډه نشم جنګېدی تاسو چې فوج په سرحداتو جنګوئ هیلمټ ورته په سره وئ کلاشنکوف ول ورکوئ بوټان ول ورکوئ تمام اسلحه هر څه ورته فراهم کوئ ځکه تاله جنګ ګټي او که تاسو په پولیس امن بحال کوئ نو په دې بنیاد هم دی چې تمام مراعات ورکوئ په نه هره ګېډه وایي د کرونا سے ډرو مت کرونا سے لړو څنګه د کرونا سے لړو څنګه لړو ته به ورسره نه لړاوېږې زه به لړاوېږم مراعات تا ته دي د حکومت په خزانه ته ناستې